ما نام مشرف خان افریدی دو او زه د بوړې تحصیل سره تعلق ساتم او زه په پی ټی آی کې د 2008 نه یم ای انصاف سټوډنټ فیډریشن مو جوین کړی و په ګورنمنټ کالج کې ګورنمنټ کالج پېښور نو د هغه وخت نه موږ د ای اس اف چې په هغه وخت کې تقریبا ډېر خلکو پی ټی آی او دا ای اس اف پېژندلم نه موږ په ای اس اف بنیادي کارکنانو کې پی ټی آی د جوین کړو ولې او اوس پی ټی آی کې څه فرق دی؟ مونږ چې کله جوین کو په 2008 کې انصاف سټوډنټ فیډریشن مونږ جوین کړو نو پښتین کې مونږ سره ډېر کم خلک وو پی ټی آی ډېره لږه نه وه مخکې شوې نو نه داسې خلکو مطلب هغه ویره کولو نو عمران خان خپل سټرګل کولو خلک یې ویر کول نو پښتین کې مونږ بنیادي ملګري چې و هغه مراد سعید و هغه بنیادي ښی و د انصاف سټوډنټ فیډریشن موږ سره مینا خان افریدي و چې اوس د ټول پاکستان یوت صدر دی موږ سره سهیل افریدي و موږ سره انعام مومند و داسې نور ډېر ملګري و سجاد مومند و سجاد بنګش و داسې ډېر ملګري و نو یخ ټیم نه موږ یو چند ملګري و په هغو په موږ خپل محنت کولو چې موږ کله د سټوډنټ فیډریشن به داسې خپل ملګري به رغول شو نو دغو نورو فیډریشنو والا به هسې په موږ باندې دباو غوندې مچولو هغه نوی کس ډېر په مشکله خپل ځان ځویوي په یوه ځای کې نو ډېر سختو مرحلو سره موږ مخ وو مونږ چې کله د نن ان شاء الله انصاف سټوډنټ فیډریشن چې توګ سي د صوبې یو مضبوط ترین سټوډنټ فیډریشن دی هغه سره ډېر زیات سټوډنټس دي عمران خان له علاوه د پی ټی آی منشور سره عمران خان چې ماینس کوي پی ټی آی کې څه عمران خان ماینس کې دو خو سره سوچ مونږ نشته نه بیوي نه به جوړ شي ځکه چې هغه کم سوچ مونږ لارو کړای په هغه سوچ په مونږ راوونو هغه نه ماینس کېږي مونږ ژوند نه الله دې دل ډېر عمر ویر کی هغه چې کوم پرچار کړی دی د پاکستانیت د پاکستان د مونږ د مستقبل و د مونږ د روان نسلونو نو هغه سوچ نه ختمېدونکی دی هغه ماینس کېدو د څوک سوچ هم نه کوي په راتلونکي انتخاباتو کې به آیا امیدواران نظریاتي که اخر الیکشن په رنګ به راشوټ وکړي نه ان شاء الله عمران خان په خپل هم مونږ چې کوم د پارټي چیرمن دی عمران خان چې په خپل هم دا منشور او دا غدی چې مونږ د کم حالات دي اوس په دا کې ډېر خلک مطلب لوړ شي روش شي هېڅ فرق پې نه پرېوځي ځکه چې مونږ سره عوام مې لوړ دي مونږ چې عمران خان چې هر چاله هم ټکټ ویر کړي انشاءالله په بری اکثریت پې ګټي خو هغه تاسو وکتل چې کوم دا هینډلرز دي پی ډي ایم دی دا الیکشن نه تیار نه دي اوس هم نه دي تیار چې مونږ څومره لیډرشپ یې په کومو سختو سره یې مخ کړی دی دوله نو اوس هم الیکشن نشي کولی او ته تیار نه دي په 2018 الیکشن کې عمران خان سره اسټیبلیشمنټ لوس و دې خپل هم اقرار کړی دی چې اوس کو اسټیبلیشمنټ د لوس آیا اسټیبلیشمنټ بغیر د عمران خان روشي نو دا خپل کوېشن دی وکړو 2018 کې بالکل چې څنګه تاسو وایئ چې اسټیبلیشمنټ لوس وو اسټیبلیشمنټ پښتین کې موږ سره دا زیاتی کړی و چې خلکو مخ و چې دا اسټیبلیشمنټ راوستي خو موږ ډېر سیټونه چې موږ کنفرم وو انې هغه یې د موږ نه حذف شوي دي لکه لنډه موږ سره د کیسر جمال مې نیته ښایم چې د هغه د 100 نه په کم ووټونو خپل سیټ بیللی و حالانکې هغه ګټلی و په زرګونو ووټونه یې پې زیات و او داسې نور ډېر سیټونه چې د هغو مثالونه شته موږ سره چې هغه موږ سره شوي و خو به هر حال انشاءالله الیکشن دی وکړي تاسو له به هم پته ولګي چې موږ چاله هم ضرورت نشته عمران خان چې کله راغلی و موږ له دا د خپل ملک مینه محبت موږ په زړه کې راچولی و موږ نسلونو له موږ له چې کوم اویرنس راکړی نو د په بنیاد موږ انشاءالله پوره سیټونه ګټو سوشل میډیا باندې پیجونو یو شی شیر کېږي چې وایي چې 90% عمران خان خلک یې خوښوي او ووټ پرې ورکوي دا چې کوم هغه دی دا په کوم بنیاد شوی دا سروې څنګه شوي دا سروې خو سوشل میډیا مختلف ټیمونه یې کوي مطلب ګیلپ والا یې کوي دا نور پبلیک والا دي پاکستان پبلیک والا نو هر یو خپل سروې کوي هغه پته نه لګي چې هغو په دا بنیاد یې کړی چې کوم مونږ سروې کتلي دي چې هغه حل کوله چې خلکو نه پوښتنه کوي د هغو په بنیاد باندې دو سروې کوي هغو له ډېر مثبت هغه میلاویږي د پی ټي آی په هغه کې هغه ټول ورته چې عمران خان چې هر څوک ودروي فواد چودھري حلقې له لوړل هغې ته چې مونږ دغله ووټ ور کړی و فواد چودھري له خو عمران خان ټکټ ور کړی و ځکه موږ چې دا نه وي مونږ عمران خان له ووټ ور کوو صوبه کې 10 سال د پی ټي آی حکومت دی هغې نه باوجود صوبه ډیفالټ له لوړه دا په باره کې
صوبه کې تاسو خپل هم وکړو چې مونږ کم تقریبا 10 سال خو نه تقریبا 9 سال کم و بیش مونږ حکومت تیر شو هو ته هر ډپارټمنټ له لوړ شه هر یونیورسيټي له لوړ شه هر علاقې له لوړ شه ته مونږ د ترقیاتي پروجیکټونه وکړه ان شاء الله داسې به په 70 سال کې نوي شوي چې کم د پی ټی آی په ګورنمنت کې شوي دي خو مخو په د وفاق د طرفه چې کله د مونږ ګورنمنت موت شو په وفاق کې نو هغه د مونږ بجټ یې سور کړو د مونږ فندونه یې سور کړل نو په دا وجه به مونږ بیا مالی ډېر مسایل وو 9 مئی کې نوی باندې په خیبر کې ټول نو شواګنه موجود هم لیډرشپ او ورکر باندې پایار شي پی ټی سی عدالت کې چې ګرفتارین په دیو شوی د کومراټي په 9 مئی خو چې کله 9 مئی باندې مونږ چیرمن عمران خان صاحب گرفتار شو نو هغه غینه مخکې بارها په هر تقریر کې په هر سپیچ کې دا ویلی وو چې کلم زه گرفتار شم تاسو به پرامن احتجاج کاوه دا ملک ته مونږ ملک ته دغه ملک لا به نقصان نه ورکاوه دا ادارې د مونږ ادارې دغه ادارو لا به نقصان نه ورکاوه دا بلډینګونه مونږ بلډینګونه دي د مونږ په وسایلو جوړ دي د مونږ په ټیکسونو جوړ دي دغه لا به نقصان نه ورکاوه مونږ په دغه احتجاج کې پرامن احتجاج کې شرپسند خلک کرنا وتی وو چې په خپلم گوایم ډیر مونږ په خبر کې وو پرامن احتجاج کې نو چې قتل مونږ په دغه سیډو پخ سیډ باندې ور لګېدلی و چې ویلته څوک تلایم نشول نو موږ ویل چې یار مونږ په خپله اریون یو چې کم از کم دا لږه څه کېږي مونږ والا چې اریون